अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनैद खान ما د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان بسو کی یو ډیر غټ خبر راغله د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان با پښتوني خو پښتون بسو کی پاغه باندې په دې ویډیو کې خبره کوي بابر اعظم نه کپتانی تلو ولدا خو بل پاکستان کرکټ ټیم کې د اپریشن چې کومه هغه محسن نقوی خبره کړې و چې زه په ټیم کې اپریشن کوم نو داغه سلسله شروع کېدو ولدا دغه اپریشن نمخ کې ګری کرسټن کم چې د پاکستان هډ کوچ ته هم خپل سټیټمنټ پی سی بی له جاری کړی دی خپل بیان پی سی بی له جاری کړی دی چې کم میچونه پاکستان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې بایله د پاکستان کرکټ ټیم ناقص کارکردګۍ حواله سره ګری کرسټن خپل بیانات جاری کړی دي ان او سی ته باقاعده فیکس کړی دي په دغه بیاناتو کې ګری کرسټن چې کم دی د پاکستان هډ کوچ هغه دوه مین اهم خبرې کړې دي یو خبره خدا کړی چې پاکستان دی کچري چیمپیون ټرافي ګټل غواړي او پاکستان ټیم مخکې تلل غواړي نو یو خو بدای د ټیم نه ګروپ بندي ختمي یو خدا خبره کړې ده او بل خبره په فټنس باندې کړی ده چې پاکستان کرکټ ټیم کې فټنس لیول ډیر زیات ډاون دی پاکستان کرکټ ټیم کې لاډیان د زیاتو پکې خېټه راوتی د زیات ډیر ټایم د پاره پکریز باندې درې دی نشي ستړي کیږي زر د فټنس مسایل پاکستان کرکټ ټیم لډیر زیات دي دا بیان چې کوم دی د پی سی بی چیرمن ته جمع کړل شوی دی د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ ګری کرسټن د طرفي اوس په دې باندې ډیټیل سره خبره کو کله چې پاکستان په ورلد کپ کې د یو اس اے نه میچ بایلو به چې هغه بل میچ بایلو د انډیا نه میچ بایلو نو پاکستان کرکټ ټیم چې کم هډ کوچ ته ګری کرسټن هغه ټایم دا بیان جاری کړو چې پاکستان کرکټ ټیم کې اتفاق نشته دایله را متحد کېدل پکار دي دایله یو ځای کېدل پکار دي نو دغه خبره یو ځل بیا محسن نقوی کړی دا چې پاکستان کرکټ ټیم کړه روانه چیمپیون ټرافي ګټل غواړي او پاکستان کرکټ ټیم غواړي چې موږ مخ کې لاړ شو نو به د ټیم نه ګروپ بندي ختمي پاکستان کرکټ ټیم په حقیقت کې د ګروپینګ پکې شوی دی د ګروپ بندي ښکار دی دا بالکل ریالټي ده 100% ریل خبره ده چې پاکستان کرکټ ټیم کې ګروپس جوړ دي او چې کله په یو ټیم کې دوه ګروپس جوړ شي یا یو دوه ګروپ درې ګروپ سره څومره چې کله یو ټیم د ګروپینګ ښکار شي نو هغه ټیم غوړې میچز نشي ګټلې ځکه یو ګروپ چې کم دی زور کوي چې موږ دا میچ وګټو بل ګروپ چې کم دی زور کوي چې موږ دا میچ بایلو او 11 کلډیان چې کم ګراوند لکوزیږي دی خپل پرفارمنس ورکوي نو اله به ټیم میچ ګټي چې کله دی پرفارمنس ني کله دی کې خیانت وي کله دی کې آرامتوب وي نو بیا غ ټیم میچ نشي ګټلې دا مین خبره ده جی بل پاکستان کرکټ ټیم کې چې کم کپتان حواله سره کم خبرونه راغلي دي نوې کپتان چې کم دی بیګا باسط علي چې کم دی صحافي خو خیر نه دی یو ایکس کرکټر دی هغه دا بیان جاری کړو چې پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان به پښتوني نو سایه فخر زمان به کپتان جوړي محمد رضوان به جوړي خوشاین افریدي هم پښتون دی شاین افریدي ته به دوباره کپتانی ملاويږي کچره شاین افریدي ته ملاويږي نو د بابر اعظم چې کم کې لړیان دي د بابر اعظم چې کم ګروپ ته نو ځل بیا ټیم د ګروپینګ ښکار کیږي نو په کار خدا را چې نه شاین افریدي له کپتانی ملو شي نه بابر اعظم له ملو شي او یو دریم کس راوچت کی هغه له کپتانی ورکړل شي او هغه د ټول ټیم بیا کی نه چې لکه ما سره ک گیم کوي نو مال صفه وای قسم ولا ورکه ک گیم نه کوي نو مال هم صفه وای چې زدان له نور کې لړیان په ټیم کې والم ذکر کپتان په خوخه باندې ټیم کې کلاډیان شاملې دي شي جی نو اوس تاسو د حواله سره سره خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام